دا ابو ذر غفاري رضی الله عنه د ایمان راوړلو ډیره ناشنا واقعه ده. د خپل ورور مکی ته راولېږه تلاړ شه په مکه مکرمه کې یو سړی دی او د ایمان او د اسلام خبرې کوي. د نبی علیه السلام تذکره ورته فرمایله د نبوت اعلان یې کړلی ته لاړ شه چې هغه څنګه سړی دی. د چې کله خپل ورور راولېږو واپس رالی ورته وایي دا چې سړی دی ښه صفات والا دی او خلکو ته د دین خبره کوي دی وایي زه مطمئن د هغې نه شوم. ابو ذر غفاري رضی الله عنه وایي زه پخپله رالم مکې مکرمې ته او ما وایي چې زه سړی وینم د چا چې د نبوت دعوه کړې دا څنګه سړی دی. وایي د سهار نه تر ماښامه پورې زه په مسجد حرام کې ناست وم خو زما جرأت نشو کړی چاته مې نشو ویلی چې یاره دلته د نبوت اعلان چا کړی دی او ولې جرأت نشو کړی ځکه هغه حالات ډېر سنګین و ډېر خطرناک و. چا به هم د دین خبره کوله نو کافرو پې حمله کوله وهو به او سم به وهو او تر دې چې بعضې پکې وجل هم. نو ابو ذر غفاري رضی الله عنه وایي زه تر ماښامه پورې ماسخوتنه پورې په مسجد حرام کې ناست وم وایي چا نه مې تپوس ونه کو. نو په آخر کې علي رضی الله عنه رالی وایي زه یې داسې وګڼلم چې دا چېرته ناشنا سړی دی مسافر دی وایي زه ځان سره کور ته بوتلم او کور کې راباندې روټۍ وخوړله. سحر بیا زه رالم په مسجد حرام کې تر ماښامه پورې ناست یم خو زما د چا نه تپوس زه نشم کولی. زه چا نه تپوس نشم کولی چې په تاسو کې پیغمبر څوک دی او د نبوت دعوه چا کړې ده. نو وایي په دویمه ورځ د ماسخوتن بیا زه علي رضی الله عنه خپل کور ته بوتلم او علي رضی الله عنه هم زما نه تپوس ونه کو چې ته څه له راغلی ته مسافر یې خپل کار دی وشو که ونه شو. په درېیمه ورځ بیا سهار زه بیا رالم مسجد حرام ته په مسجد حرام کې ناست وم خو تپوس مې نشو کولی چې چا نه تپوس وکړم. نو تر ماښامه پورې زه ناست وم ماښام ماستنه پورې زه ناست وم. نو علي رضی الله عنه زه دوباره بوتلم په درېیمه ورځ هم زه بوتلم کور ته. نو په درېیمه ورځ چې زه کله د علي رضی الله عنه سره کور ته لاړم نو علي رضی الله عنه زما نه تپوس وکړو چې ته څه له راغلی څه خو 3 ورځې تېرې شوې ته ستا څه کار و دلته خپل کار دې پوره شو که پوره نه شو. وایي ما ورته وی چې یو خبره ته کوم خو رښتیا به راته وی دروغ به نه وی دروغ دې که وویل نو ګوره خفه یم درنه. وایي څه خبره کوي ما ورته وی ابو ذر غفاري رضی الله عنه وایي ما ورته وی چې دلته په مکه کې یو سړی دی د نبوت اعلان یې کړلی هغه څوک دی او څنګه سړی دی. نو علي رضی الله عنه ما ته وی چې زه به سبا تا د نبي علیه الصلاة والسلام مجلس ته بوځم پخپله به دې بوځم پخپله به یې وینې د هغې د حالاتو جایزه به ته پخپله والې. وایي علي رضی الله عنه ما ته وی چې کله سهار شو موږ په لار باندې روانېدو نو حالات دومره سنګین او دومره خطرناک وو. وایي علي رضی الله عنه ما ته وویل که چېرته زه په لار روان وم ته زما سره په لار روانې او که چېرته یو مشرک سړی او کافر سړی رالی او موږ یې ولدو نو زه به یا وړو بولو ته کښېنم یا به زه خپل پیزار هغه تسمه تړم خو ته به ګورې سیده اوړې چې چېرته زما سره ایثار نه شي. که چېرته راباندې د کافرو خیال لاله چې دا د علي رضی الله عنه ملګری دی نو وبه دې وهي سزا به درکړي. وایي دومره حالات خطرناک وو. تر دې حالاتو کې وایي موږ لاړو د نبي علیه الصلاة والسلام مجلس ته. وایي ابو ذر غفاري رضی الله عنه وایي چې څنګه ما نبي علیه السلام ولیدو ما فوراً په هغه باندې ایمان راوړو. وایي ما ورته وایي چې زه به اوس د دې کلمې دعوت به خلکو ته ورکوم. وایي نبي علیه السلام ما ته ویل چې ابو ذره لاړ شه شام علاقې ته او حالات ډېر خطرناک دي لاړ شه چې کله اسلام ته غلبه میلاو شو واپس به راشي. وایي هغه وایي ما ته وایي ابو ذر غفاري رضی الله عنه وایي ما نبي علیه السلام ته چې نه ته په حق یې دا کلمه په حق نو زه به ځم د دې کافرو مخې ته به د دې کلمې اقرار کوم. نو هغه ابو ذر غفاري رضی الله عنه وایي زه رالم مسجد حرام ته وایي دا ټول کافر ناست دي ابو جهل او عتبه او شیبه دا لوی لوی سرداران ناست دي. وایي هغوی ناست وو نو فوراً ما وویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وایي څنګه چې ما دا کلمه ویله په ما باندې کافرو حمله وکړه او دومره ووهلم چې عباس رضی الله عنه لا پاټین کې ایمان نه راوړی. وایي عباس رضی الله عنه رالی په ما باندې د پاسه کېناستو. وایي خلکو ته وایي چې دا سړی پرېږدې دا سړی مړ نه کوي ورې که دا سړی تاسو مړ کړو ورې دا شام د علاقې دی او زموږ د شام د علاقې چې کوم تجارت دی هغه به بند شي. نو وایي خلکو وایي زه د دې وجې نه پرېښودم چې عباس رضی الله عنه په ما باندې د پاسه ناستو او د دې وجې نه پرېښودم چې هسې نه زموږ تجارت او زموږ مال خراب نه شي. ابو ذر غفاري رضی الله عنه وایي چې کله دویمه ورځ شو دوباره په دغه ورځ خو ما ښه وهل وخواړه په دویمه ورځ بیا ما اعلان وکړو ذهن کې مې دا خبر راغله چې په دویمه ورځ بیا ځم او د دې مشرکینو مخې ته د دې کلمې اقرار کوم.
وی په دویمه ورځ بیا رالمه او بیا موږ دغه کلمې اقرار په مسجد حرام کې وکړو نو د کافرو بیا په ما باندې حمله وکړه او دومره ووهلمه چې د پرونونې زه زیات ووهلمه وی بیا عباس رضی الله عنه رالی او په ما باندې د پاسه کېناستو وی ویل کافرو ته ویل چې کافرو دا سړی مړ نه کوي ګورې دا د شام د علاقې دی که دی مړ کو نو ګورې زموږ تجارت به خراب شي نو وی زه د دې وجه نه پرېښودلمه ابوذر غفاري رضی الله عنه داسې په سخته باندې اسلام راوړی نن اسلام موږ ته سخت ښکاري نن موږ د دین لپاره سخته څه تېره کړله